قرآن استاده زمکه سکه چې دا بره اسمان استاده که پروا دې په آیات او حدیث نه وه بیا جنت د متقي شو نیران استاده تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان استاده ماشاءالله زه چې کومې هستې راغوښتو دپاره راپاڅېدلی یم که تاسو داسې چپ ناست وئ فلسطینیان به خفه شي اسرائیل به خوشحاله وي نن به د حضرت مفتي صاحب په هر یو گفتار باندې داسې د نری تکبیر او الله اکبر داسې زمزمې او داسې اوازونه به وباسئ چې د میډیا په ذریعه باندې د امریکې په پارلیمنټ هاوس کې د هغوی په وایټ هاوس کې د یهودو په کورونو کې زلزله راشي زه دعوت ورکوم موږ حضرت مفتي صاحب حضرت صاحب موږ دې لپاره راغوښتی چې د دوی سم اکرام وشي زه به د نری تکبیر او الله اکبر اواز به ډېر په بهادرانه انداز کې راکوي ډېر په اوچتو سترګو به راکوي ډېر په سرو سترګو به آواز راکوي ډېر په تاوکرو بریتو به آواز راکوي ډېر په کلکو قوتونو باندې به آواز راکوي دعوت ورکوم استاذ العلماء زینة المفتیین شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم صوبه خیبر پختونخوا استاذ المجاهدین استاذ المبلغین استاذ المفتیین استاذ المدرسین د ډېرو ګڼو مشایخو استاذ پیر طریقت و رهبر شریعت صاحبزاده حضرت مولانا مفتی جوهر علي شاه صاحب حفظه الله دامت برکاتهم العالیه چې هغوی تشریف راوړي او د یو څو نارو په اوازونو کې نعرې تکبیر نعرې تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا الجهاد الجهاد سربکت سر بلند دیوبند دیوبند صاحبزاده مفتی جوهر علي شاه صاحب زندہ باد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال أيضا تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم بارك على محمد وعلى آله تاسو لږ ورخوا شئ دا مخم ټوله بنده کړې معزز محترمو زما ډېرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو مونږ ستاسو دې جذبې ته ستاسو دې ناستې ته هر وخت سر په سلامي تاسو همیشه د دین او د اسلام او د مسلمانانو د ښېګړې دپاره او د دین په جذبه کې هر وخت روکیې الله تعالی دې ستاسو دا د ناستې جهاد په خپل دربار کې قبول کړي ملګرو دوستانو د الله دا قدرت دی او د الله دا د نبیانو او د خیر د ډلې مقابله چې کله د شیطان په حزب او د شیطان د پاټۍ سره راشي نو الله تعالی د رحمان د پاټۍ امداد د نمرود مقابله ابراهیم علیه السلام نمرود ډېر لوی د طاقت مالک و د زور مالک و د طاقت او د لښکرو مالک و ابراهیم علیه السلام یوازې او کمزوري او لښکر یې نه وجنګېدل الله تعالی نمرود تباه برباد کو ابراهیم علیه السلام له الله فتح ورکړه د هغه نه پس د هغه بل یو همنسل راپاسېد فرعون یې ورته ویل د ظلم او د جبر خاوندانو هغه الله تعالی تباه برباد کړه فرعون الله ذلیله کړه او فتح الله تعالی موسی علیه السلام له دا بل طرف ته راغلې وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې یو د بدر په جنګ کې یو طرف ته غریبانان دي خو نسبت یې د الله سره دی او بل طرف ته زورور دی خو نسبت یې د شیطان سره دی
د شیطان ډله الله وشرموله او الله تعالی د رحمان ډلې له فتحه ورکړه. دغه شان ابرهه ورته ویل کېږي. ابرهه د زور او د جبر خاوند و. په مکه باندې راغی بیت الله روانوله. هغه خلک غریبانان وایي چې څه کې کوه ستا خپل کار راغلی دی، رب ته دې کور موجود دی. ظلم او جبر راخور شو د بیت الله د روانولو دپاره الله تعالی په توتکرو باندې ابرهه او د ابرهه لښکر تباه برباد کړ او تر اوسه پورې د ابرهه د لښکر تباهي دا د اقوام عالم په ژبه باندې لګیا دی. اوس بل ابرهه دی، د دې زمانې فرعون جدا دی، د هغه زمانې فرعون جدا او د دې زمانې جدا دی، د هغه زمانې نمرود جدا او د دې زمانې نمرود جدا دی، د هغه زمانې ابرهه جدا او د دې زمانې ابرهه بیا راوتلی. هغه ابرهه د اسرائیل په صورت کې نه راوتلی، هغه ابرهه د امریکې په صورت کې نه راوتلی، هغه ابرهه د هر هغه قوت په شکل کې نه راوتلی چې د غریبانانو خلاف د اسرائیل په شا باندې ولاړ دی. هغه ابرهه دی. خو یاد ساتئ تاسو وکتل قامه څنګه چې غټ ابرهه الله تعالی په توتکرو باندې تباه کړی و، دغه شانتې دا ابرهه به الله تعالی د فلسطین په توتکرو باندې تباه کړي. ذوق دی کمزوري ده، طاقت نشته، د دنیا یو حکومت ورسره نشته، د دنیا یو باقاعده لښکر د هغوی سره ولاړ نه دی، د دنیا یو لوی طاقت د هغوی سره ولاړ نه دی. د دنیا څونه لوی طاقتونه چې دي هغه د یهودیانو د اسرائیل سره ولاړ دي. امریکا د هغوی سره ولاړه ده، جرمني د هغوی سره ولاړه ده، فرانس د هغوی سره ولاړ دی. زما د رور د فلسطیني خوا کې کافر خو را یو طرف ته، د مسلمان طاقت هم نشته. خوا کې اردن دی هغه خلاف دی، مصر دی هغه خلاف دی، د سعودي بادشاهان دی الله تباه برباد کړي هغه خلاف دی، دوبۍ او شارجې خلافه ده، شام یې خلاف دی، عراق یې خلاف دی. دوه درې مسلمانان ملکونه صرف په خولې باندې یو چې مونږ د دوی سره ولاړ یو، یو ترک دی، یو ایران دی، یو پاکستان دی، خو په خولې وایي د زړې امداد هم اوسه پورې فلسطینیانو ته، غزا ته او دغه علاقې ته نه دي رسېدلې. خو دا د ایمان دی، یاد ساتئ اسرائیل به سینه ډبوله. تاسو په دې کیسو باندې نه رسئ، کوشش کوم چې ورسوم. عرب داسې په سجده باندې اسرائیل ته پراتو، عربو به وي اسرائیلو الو د اسرائیل به لاسوک وخي، اسرائیل به وي ما وی داسې سیستم برابر کړی دی د میزایلو، ما داسې نظام برابر کړی دی د میزایلو چې تاسو ټول عرب راشئ او په ما باندې حمله وکړئ، ستاسو دا ټولې میزایل خرابې دي او ټکې وې. داسې سیستم یې برابر کړی و، داسې ټکنالوژي یې برابر کړې وه چې میزایل به دې ورواړو نو میزایل به په فضا کې پټاو شو، یا به د میزایل مقابلې ته میزایل لاړه. د کبر کو الله تعالی هغه کبر مات کو. ځکه کله ناکله ما د جمعې په تقریر کې وویل کله ناکله یو غوټه اونۍ ګورې زمیندار هر طرف ته د هغې د حفاظت انتظام وکړي، خو کله ناکله هغې ته وینا د داسې طرف نه ورننوځي چې پته یې نه لګي چې دا وینا د کوم طرف ته راغله. اسرائیل ته وینا ورننوتل، دا یاد ساتئ انشاءالله. اسرائیل ته مجاهدین ورننوتل انشاءالله. اول ځل په تاریخ کې 3 جنګونه د اسرائیلیانو سره د مسلمانانو شوي دي. یو د 68 چې هغې کې موږ بیت المقدس هم تللی دی، جنګ رمضان ورته ویل کېږي، د مصر او د اسرائیل، د شام د اسرائیل ټول عرب را جمع شوي وو، خو ټول عرب یې شکست ورکړی او دونه تعداد کې اسرائیلیان مړه نو لکه څنګه چې په دې کم تعداد کې بغیر د وسلې نه غیر سرکاري فوج حماس حمله کړې ده. او ما په دې سترګو باندې ولیدل، دا به مخکې چېرته نه لیدلې چې اسرائیلیان یې د دې خپونه نیولي دي او اسرائیلیانو کې رسۍ اچولي دي او لکه د سپو یې راکاږي. دا ورځ الله تعالی موږ ته وښودې، دا اسرائیل به الله تعالی عمدت په جومات کې په منبر ناست و، ما وي روس ختم شو، بیا مې وی چې انشاءالله روس ختم شو، امریکا به الله تعالی په افغانستان کې په شکست
او مکه شانتي امریکا ختمه شوه نن مې ده وویې چې زما ګمان ده چې بیت المقدس ازادېږي نو یا به مونږ مړي او یا به داسې وي چې د رب پلي اوس مې د الله نه ګمان انشاءالله ښه شو اوس مې په اړه کې طاقت راغی اوس مې په اړه کې جذبه راغله اوس مې انشاءالله امید دی چې اسرائیل د خاورې ډېرې دي انشاءالله په ډېري باندې دا مسلمانان کوره ده زیر زبر دی دا لکه پکار ده تاسو ته لار د فلسطین مجاهدینو حماس والا وښودله ویښوده چې یو طرف ته ټکنالوژي وي خو چې بل طرف ته ایمان به ګټي ویښودله د ټولې دنیا کفر او ټکنالوژي د اسرائیل په چا ولاړه دا یاد ساتئ د ټولې دنیا کفر د ټولې دنیا جدید ټکنالوژي دا د اسرائیل په شا باندې ولاړه ده خو هغه ټکنالوژي پیل شوه او وکتل ایمان الحمدلله وکتله خو یاد ساتئ په مونږ باندې یو څو خبرې لازمي دي یو د حکومت امداد دا د حکومت امداد نه ماسیوا دا پوځونه خلکو دا پوځونه د خلکو امداد کوي او کنه کوي هغه امداد کوي او کنه زه وایم چې کم از کم پاکستاني ادارې پاکستاني فوج هغه د 200-300 غټ جزونه د وسلې او د خوراک بالحال ورسي غزا ته او بالحال د اسرائیل د مسلمانانو امداد دی وکړي دا اول زموږ مطالبه ده هغوی لپاره د خوراک ضرورت دی هغوی لپاره د وسلې ضرورت دی هغوی کې ایمان شته خو وسله نشته نو څنګه چل به کوي ایمان پکې دی د اسرائیل خلاف ولاړ دي خو خوراک نشته ماشوم یې د دوۍ د لاسه مري اسپتال کې دوۍ نشته اوبه بندې دي ګیس بند دی بجلي بنده ده د دې د تدارک دپاره دي د ټول مسلمانانو نړۍ او د ټولو مسلمانانو اړه د اسلام پاتې او د اتحاد اعلان دي له مسلمانانو سره وکړي چې کافر د هغه سره د اتحاد اعلان کوي نو مسلمان به خامخا د مسلمان انشاءالله دا خو یو مطالبه ده زموږ چې د فلسطینیانو امداد دې وشي د وسلې د خوراک هر قسمه جاري والي امداد دې وشي د موږ دپاره یو اداره ده هغې ته موږ یونین کونسل یا سلامتي کونسل ویو په هغې کې بھرپور اواز اوچت کړی شي د فلسطین د مسلمانانو دپاره دا دویمه خبره راغلې درېیمه خبره دا ده دې ته خراسان وایي خراسان دا تاسو چې ولاړ یې دې ته څه وایي نه پوهېږئ نو زه څوک خبر دا تاسو چې ولاړ یې دې ته څه وایي خراسان دا ټکه شروع شوی دی او دا تر د جوزجان پورې تللی دی دا ټکه شروع شوی دی او دا تر د هراته پورې تللی دی دا ټکه شروع شوی دی او دا د ایران د چاهیه بخاره پورې تللی دی په خراسان کې به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت ته مجاهدینو لښکرې پیدا کېږي خراسان کې به د تورو پټکو والا لښکرې اوچتېږي انشاءالله خراسان کې به د بیت المقدس د ازادۍ لپاره لښکرې برابرېږي انشاءالله په خراسان کې به د دجال د مقابلې لپاره او د مهدي علیه السلام یا علیه رضوان د موافقت او د لښکر دپاره هم د خراسان نه لښکرې دي حدیث د ابوداود کې نورو متعددو نقل کړی دی نو ته خراساني نو چې ته خراساني ته د مهدي علیه السلام په لښکر کې څنګه چې دجال غټ روزي دا وروستو مخکې ترې وړوکې دجال راوتې دی د دې لپاره به انشاءالله د خپل قوت مناسب سره میدان ته رسوي زموږ دا مطالبه ده دا ملګرو د جهاد خبره وکړه زما ډایرکټ بیعت د مولا عمر امیر المؤمنین سره د مولا کبیر او د داد الله مولا شهید او د مولا فضل په درو واسطو سره شوی دی زمونږ د طرفه دا مطالبه ده که چېرته بالفرض د جهاد اعلان وشو او شرعي اعلان وشو که پاکستان وکړو او که د افغانستان اسلامي شرعي حکومت وکړو مونږ به انشاءالله په هغې کې شرکت کوو مونږ به د جهاد لپاره خپل فلسطیني مسلمانانو ته ځان رسوو سرونه د الله د دین لپاره سرونه به د الله تعالی د قرآن لپاره د بیت المقدس لپاره به سرونه انشاءالله کېږي او د شهادتو خط ته نه خفه نه شي دا به نه د دې فلسطینیانو په شهادتو خفه نه شي زړه هم ورسره درد کوي خو په شهادت یې نه خفه کېدو شهادت یو انعام دی او زما دا دماغ وایي چې کروڑ مسلمانان دې شهیدان شي کروڑ ډېر لوی تعداد دی
کروڑ دي شهیدان شي خو چې بیت المقدس زما قبضې ته راشي کروڑ دي شهیدان شي کروڑ ځوانان دي زما شهیدان شي خو چې هغه قبله زما قبلې چې هغه قبله زما قبضې ته راشي چې کومه قبله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امام الانبیاء د معراج ځای راغلی دی زه په کروڑو شهادتونو نیم خفه او په بیت المقدس په نقصان باندې خفه راغلی زمونږ دا د حکومت نه مطالبه ده او تاسو به د جهاد جذبه انشاءالله ظاهروي هر وخت به ظاهروي هندو ته ګوره او سیک ته ګوره او اسرائیلي ته ګوره تاسو خبر نه یې دا خو د ټول یورپ دا هغه خلک اسرائیل ته راجمع شوي وو چې هغه د برګر پیمانه والا خلک دي نازک خلک راغلي هغوی چې ولیدل چې وایي راکټې دي د تل ابیب اوس زه تاسو ته څه ووایم تل ابیب د هغوی دارالحکومت دی د تل ابیب ایرپورټ د خلکو نه ډک دی ټول خلک روان دي یورپ ته مونږ وایي انشاءالله دا ځمکه د مسلمانانو وه او دا ځمکه به د مسلمانانو دا برابر دي دا عمل چې پکه کړی دی تکبیر سبیلنا یهودیان راغلي دي فلسطین یې قبضه کړی دی یهودیان راغلي دي بیت المقدس یې اخیستی دی یهودیان راغلي دي نابلس رمله یې اخیستې ده دا دغه ځای کې مېلمانه دي خو دا ظالمان دي دا به انشاءالله فلسطین پرېږدي او په دې فلسطین باندې به د فلسطینیانو او د اسلام د جنډې د لا اله الا الله حکومت راغلي خوشحاله که د زړه جذبات په انشاءالله ظاهرو د ایمان اظهار به کوو تاسو دا مه ګڼئ چې دا مریان لیوني دي اسی خبره کوم اولا جنگ په کوم ځای کې دی جنگ په لیبیا کې دی موریان دلته راپس هلکه جنگ په افغانستان کې دی موریان دلته هلکه جنگ په کشمیر کې دی هلکه جنگ په بیت المقدس کې دی ستا دا ډله او ستا دا ودرېدل دا د کافر په سینې باندې ګزار دی یاد ساتئ دا د شریف ګزار دی هغه وایي ولو دا خو په پاکستان کې مو سره ولاړ دي دا خو افغانستان کې مو سره ولاړ دي دا خو په ترکو کې مو سره ولاړ دي دا خو په ایران کې مو سره ولاړ دي دا خو په هر ځای کې مسلمان یو دی خیر وه کافر ته چې مسلمان زمونږ اندر دی ستاسو ډېره شکریه ستاسو ډېر مونږ دونه ستاسو د ایمان ته مونږ دونه خوشحالېږي او تاسو د ایمان ته مونږ سلام کوم چې تاسو د علماو په یو خبره باندې روځئ نو تاسو له دې الله تعالی او دعاګانې شروع کړئ قنوت نازله شروع کړئ او دعاګانې شروع کړئ چې الله تعالی فتحه د حماس مجاهدینو له ورکړي او الله تعالی امریکا د امریکې ملګري اسرائیل او یهودیان تباه و برباد کړي الله تعالی دې هلاک کړي قاري محمد جان راپاسه دعا وکړه ما له سینه ګډه وړه شوه په مختصر دعا وکړه الله پاک دې تاسو خوشحاله کړي د کلي مصیبت هم الله پامان